دا ته لاس دې لرې که ما ته پته ولګي ځینې یتوفون منکم کم خلک چې وفات شي د تاسو نه ویذرون ازواجا او دوی نه پاتې شي بیبیانې یتربصن بانفسهن هغوی به انتظار کوي په خپلو ځانونو باندې 4 میاشتې 10 ورځې آیات وایه تر اخره پورې غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده چې متوفا عنها زوجها عدت پوره کېدو نه مخکې نه نکاح کولی شي او نه دغه ښځه د چا سره د نکاح خبره کولی شي لږ ځان پوهیوه نه نکاح کولی شي چې د کومې ښځې خاوند وفات د عدت پوره کېدو نه وړاندې د عدت په زمانه کې نکاح هم حرامه ده او که چا سره په زمانه د عدت کې د نکاح خبره کوي دا هم حرامه ده زینت مواد تجمل او اسباب تجمل ټول ناروا دي میک اپ نکریز رانجه سرخی پودر گلدار رنگین مرغن کپڑے چاکم ناویان او خز استعمالی د خطابو د پاره زینت او اسباب د زینت دا ټول حرام دي اوس بدرتوي چې د متوفى عنها زوجها د دقه عدت شاته را روان ده چې یو د مطلقه عدت یو د متوفى عنها زوجها چې خاوند وفات بیا دا دوه قسمه ده یو حامله ده بل حائله ده یو هغه چې خېټه کې بچی چې خاوند وفات کېده بل هغه چې خېټه کې بچی نشته د دې عدتونه بدل دي او بل دا چې اول عدت یو کال بیا لړ هغه منسوخ شو 4 میاشتې 10 ورځو باندې او مسله په دې کې روانه ده بیا په روایت کې دام راځي چې د متوفى عنها زوجها چې خاوند وفات او دا 4 میاشتې 10 ورځې عدت تیری د دې نفقه او سکنا په چا باندې د احناف مذهب دار چې د کونډې ښځې نفقه او سکنا دا په ښځه باندې نه ده که حامله وه نو په بیا د دې خاوند په دې وارثانو باندې ده او که حامله نه وه خاوند خو یې مړ شو د خاوند په وارثانو د دې ښځې نفقه نشته او ولې نشته موږ به شاته دلیل وایو ځکه چې د خاوند نه پس د خاوند مال د خاوند د کړي خاوند وارثانو ته نقل شو میراث نه ده نو چې د خاوند وارثانو ته نقل شوی ده نو نفقه خو په پردي مال کې د ښځې نه ستا چې کوم خاوند هغه مړ شو د هغه مال لاړو وارثانو ته نو وارثانو سره ستا کومه درېیمه ده شوافی حضرات وایي چې نفقه خو واجبه نه ده حامله وي او که غیر حامله وي البته سکنا واجبه ده کمره ورکول په وارثانو باندې څه دي دا واجب دي حنابله وایي که غیر حامله وه غیر خېټه کې بچی نه و نه نفقه شته او نه سکنا شته او که حامله وه بیا تېنه 2 روایتونه نقل دي راجحه دا ده چې نفقه هم شته او سکنا هم شته او 4م مذهب د امام مالک صاحب ده امام مالک صاحب وایي چې نفقه یې نشته حامله ده که غیر حامله ده او سکنا یې شته ده که حامله ده او که غیر حامله ده او احناف نه سکنا وایي نه ولې نه وایي قاري خدای د دې حصې دا اصول له کور نه م راغلی ناشته به م کړي او غوسه م دی ده او مریض زه یم دا 2-3 شپېته به اوس هم په تبه کې لګیا یم زه غوسه کېږم نه او دی غوسه ده او د غوسې علامه یې دا ده چې جواب هم نه وایي ما خو ویلي چې کم طالب د کم کتاب قرائت کوي مقه به زما د سوال جواب راکړي نو تاسو ونه ویلې چې په ابتدا د اسلام کې شاته به راشي چې خاوند به وفات کېده نو د ښځې دپاره به وصیت وکړه چې دغه زما ښځې ته زما په مال کې 1 لک روپۍ ورکوي 2 لکه ورکوي چې څومره به یې وکړه هغه به یې ورکړم او زما ښځه به کاله پورې په دې کور کې پرته وي دا هغه زمانه وه چې آیت المیراث لا نه و راغلی نو چې کله آیت المیراث راغی نو په آیت المیراث کې په وارثانو کې ښځه شامله ده که نه ده او د ښځې څو حالته دي 2 یا به بچی وي یا به نه وي که بچی نه وي ربع ده او که بچی وي سمن میراث کې برخه خو راغله یا لږه نو ګوره تاسو راته اوس دا قاعده ووایئ ګنې یاره دا سراجي خو به م چې تاسې کتلي کوم دوکان کې که ویلي م نه او د دې د پاسه شریفیه شوه
چې ته هم د چا په کمره کې کتلی سراجي شریفیه به پرته وي الا لا وصیت لوارث الا لا وصیت نو دا خو حدیث د مصطفی د په حجۃ الوداع کې ویل چې د کم انسان نری که خزه د میت په میراث کې برخه لګي کډیر هغه لپاره وصیت هغه لاړه دی یو کال خبره په دې باندې منسوخ شو نفقه چې باغه وصیت کوه نفقه په میراث څه شو په یو وخت کې کېدای نشي چې هم دې ورته وصیت صحیح شي او هم دې ورته زورزن مگر کاغی عفو کې جیاره منګه نه غواړو ولا وبه قال حدثني أمية قال حدثنا يزيد بن زرين عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير رضي الله عنهما قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعوها قال يا ابن زبير وی چې من حضرت عثمان نه تپوس وکړه قد نسختها الآية الأخرى دا آیت خو منسوخ کړه د یو بل آیت دې کې دا راځي چې کوم خلک مړ شي او خزه پاتې شي هغه ته وصیت کې تر کاله د آیت منسوخ شو ناسخ څه ده 14 اشهر و 10 او ناسخ څه ده غصمون یا روبه میراث نو تاسو دا منسوخ آیت ولی لیکلای ده تاسو دا منسوخ من خو عمل حرامي کنه وصیت یو کال د کڅلور میاشتې له سورځ ده اوس به عمل په وصیت باندې کېږي چې خاوند یو کې کنه په میراث وکړي نو خدای یو کال ولایت منسوخ شو ابن زبیر وای چې موږ عثمان صاحب ته ویل چې تا جمع د قران کول او د منسوخ آیات دی ولی لیکلای پرې خیبه دی وکړ وای ماته یو را رغولا چې کوم آیات د قران نازل شي هغه نسخه چې راځي نو څلور قسمه ده یو په قسم داره چې منسوخ الحکم دون التلاوت منسوخ الحکم د دې آیات چې د کال ذکر او وصیت پکې ده د دې حکم منسوخ د تلاوت نو ځکه موږ دا لیکلای ده به قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهلها زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول یو کال پورې بنفقه ورکې نه به وباسي او که په خپل اوته نو پتا سو ګنا نشته وارثان ول قال جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة اوس دې باندې نه پوښه ما ته خې یقین ده چې نه پوښه جعل الله او ګور دلته وای جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة دې څه مطلب شو و میاشتې او شل ورځې دا چې تب کال پورا کړي نو دې سره څومره میاشتې اچي څلور میاشتې او لس ورځې اوس دلته راغللې چې دا و میاشتې او شل ورځې دې پورا ک شلو سره لس کا شلو سره دا بڅو شي اته میاشتې او څلور ور سره نور راواچه واتو سره څلور میاشتې نور کنه څو بشي کال کله پورا کیږي چې لس څلور میاشتې لس ورځې چې اخیری عیدت او و میاشتې شل ورځې دادي نو پورا 12 میاشتې عیدت لیکن هم دغه آیت بیا لاړ منسوخ شو د سورته بقره آیات او د پس سورته طلاق کې آیات راغی چې کومه خزه چې خاوندان مړ شي څلور میاشتې بل سورته هغه ته آیت د سورته بقره سورته البقره القصرى اغم 200 آیات او نور منسوخ شوه د بقره په اندازه آیاتونه سورته طلاق نو په دې طریقو اوس پوه شوې بیرته الله تعالی دا و میاشتې او شل ورځې ته منسوخ کړي او څلور میاشتې لس ورځې بله إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت بقول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم والعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عدت خو بار صورت کې واجب ده خو په خوا یو کال او څلور میاشتې لس ورځې وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها دی آیات سره عدت عند اهلها منسوخ شو چې د خاون کور کې عدت تیری کنه تیریل فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير ځکه خدای وي تاسو یې مو وباسه او که په خپل وزي نه ودی ځکنه وقال عطاء إن شاءت اعتزت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى ګور اتوا دا فیصله ورکوله فتوا
وی دغه ښځه چې یو کال د دې عدت ده وی الله تعالی د دې خاون وارثانو ته ویلي چې تاسو یې د کوره مه وباسئ یو کال و که دا ښځه په خپله باندې وځي او څه په دې کې د خلاف شریعت کارونه نه کوي تاسو باندې ګناه نشته ګوره د پلار په کور کې اعلی عدت تېرولی شي عدت د خاون په کور کې را دی اشد ضرورت په وخت کې به د ورځې یو ټیم ته وځي بیرته به شپه راوړي خاون کور ته که د خاون کور یې نه و د کرایې وسه نه وه یا څلور طرفه دې ته خطره وه د دې حیات ته د دې عزت ته د دې مال ته بغیر د پلار د کور بل کور د حیا او د عزت د تحفظ او حفاظت نه و د اشد مجبوري وخت کې د قاضي او د مفتي په فتوا او فیصله بیا د پلار کړه ورنه د خاون کړه به تیریله ګوره بیا آیات راغی سکنا منسوخه شوه وی چې کوم ځای کې عدت تیریله ولا سكن لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا وقع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بهذا وعن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ هذه الايه عدتها بآلها وتعددت حيث شاء لقول الله تعالى غير اخراج نحوه. وبه قال حدثني حبان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست الى مجلس فيه عزم من الانصار عظیم الشان علماء کرام د انصارو په کې تشریف فرماو په دې کې عبدالرحمن بن ابي ليلام وانا فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شان سبيعة بنت الحارث وقال عبد الرحمن ولكن عمه كان دې ته وګوره دا باندې بیا پوه شوی نه کنه نو عبدالته د عبد الله بن عتبه د سبيعي بیبي په حق کې حدیث ذکر دا مخکې تیرم د سبیعه بیبي دا خاوند وفات شو دا حامله و سوا ابتدا کې متوفا عنها زوجها د پر عدت څومره وکال نو هغه چې دا حامله و نو سبیعي بیبي داسې یو 40 ورځې تېره شوې نه وې چې خاوند وفات شو او د خاوند وفات نه 40 ورځې بعد د دې بچی پیدا شو دا حامله و نو عدت هغه تیر شو نفاس هم تیر شو نو د اسباب د تجمل استعمال کړیو ځان خطاب ته چې څوک جرګه رالیږي زما خطبه ځان تیار کړو د کوره بار وته یو کار پسې تلانو د تر زوی واغه ورته ویل چې ته ولې د کوره راوته او تابع اسباب تجمل هم استعمال کړی دي عدت خدا یو کال ده وی دا ورته ویل چې نه زما زه خو حامله وم او زما عدت په وجه د حمل وی تا خو لا 40 ورځې خاوند مرګ نه کی وی زما عدت تیر هغه ورته والله کتیر شوی سبیعه بیبي لاړه رسول الله مبارک وی قربان چې زما خاوند وفات کېده زه حامله وم او د هغه د وفات نه لږ ورځې پس زما بچی پیدا شو او زما د تر زوی وی چې والله کستا عدت تیری ولی ګرځي او ما که کپڑے اچولې د زینت او اسباب تجمل د خطاب د پاره چې څوک جرګه خطبه را لیږي او زه ورته نکاح وای زه خدي کړي ستا عدت تیر شوی ستا عدت معلومه دا شو چې د حامله عدت په وجه ده د عبد الله ابن عتبه دلته چې د پیژنې دا څوک ده عبد الله ابن عتبه ابن مسعود دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وراره ده یا عبد الله ابن مسعود عتبه ابن مسعود او عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عتبه ګوره دا عبد الله د عتبه زوی ده عتبه د مسعود زوی ده لکه هغه عبد الله مشر هغه د مسعود زوی د ورارونو مو د ترونو یو نو چې دا خبره وکړه عبدالرحمن بن ابي ليلى ورته ته خدا فتوی ورکې خو د خپل طرف فتوا دی ولی شاته غورځولې ده تر خو دا نه مني یعنی عبد الله ابن مسعود دا فتوا نه ورکې د متوفى عنها زوجها په کې ویغه څنګه وستا تر خو وای چې دغه څه خزه به عدت په ابعد الاجلین تیری ابعد چې کومه خزه خاوند وفات شو د دې خېټه کې بچي ابعد الاجلین نیټه دوه دي یو وزه د حمل بل څلور میاشتې له سورځي نو چې کومه وګدا و نو دلته خوستا وزه د حمل 40 ورځو کې وشوه او ابعد الاجلین څلور میاشتې له سورځي دي نو په داسې باب کې چې لکه د سبیعي روایت چې دا مساله ده نو د ابن مسعود برای خو ابعد الاجلین په حساب څلور میاشتې له سورځي دي او ته وای چې نه د دې عدت تیر شو
هغه ورته ویل داسې چل ده وی که زه په داسې یوه هستۍ باندې دروغ وایم چې هغه اوس هم دلته کوفه کې پاتې کېږي نو دا خو به ډېره زیاته بده خبره چې زما تره د علم سمندر ده او زه د هغه د فتوې په خلافه زما ترم دا اوس ویلي دي وولات الاحمال اجلهن یضعن د آیات نه پس زما تر فتوا دا ورکړې ده خو بیا هم عبدالرحمن بن ابي لیلا وی زما تسل نه کېده زه ګرځېدم د عبدالله ابن مسعود شاګردانو پسې چې د دې خبرې تصدیق او تصویب وکړم چې هغه هم همدغه وی وزن حمل او کنه وی ما دوه شاګردان د ابن مسعود پیدا وی هغې راتولې چې ولې خدای بندګانو چې الله پاک په یو زنانه باندې اساني راولي تاسو ولې ورباندې سختوئ چې الله ورباندې اساني راولي تاسو نو چې د خاوند د تخته باندې پروت غسل ورکیو د دې بچي پیدا شي عیدت تیر شو عمر صاحب وای دا الله په اساني راوسته کنه بس نفاس نه پس به بل چا سره نکاح او تاسو یې چې نه خامخا د څلور میاشتې دا سختی ده کنه ده دواړو شاګردانو د تویل عبدالرحمن بن ابي لیلا ته وای عبد الله بن عتبه چې کومه فتوا ورکړې ده همدغه فتوا ابن مسعود هم ورکړې وای ولكن عمه كان لا يقول ذلك فقلت اني لجريء ان انطلقت على رجل وای ګوره دا وراره ورته وای بیا خو به زه ډېر زړور یم چې په خپل ترغونه چې د علم سمندر ده او د هغه په خلاف فتوا ورکوم دا ورفع صوته دا د غصې نه آواز اوچت شو زه تا ته دومره زړور ښکارم چې تر خلاف باندې فتوی ورکوم وقال ابن مسعود اتجعلون عليها تقليد ولا تجعلون لها الرخصه وای عبد الله ابن مسعود ولې تاسو په غزه سختی راولي او اساني ور باندې نه راولي خدا رخصت د شریعت ورکړه چې بچي پیدا شي د خاوند وفات په اول ورځم پیدا شي عدت تیر شواله سورۃ النساء قصرا سورۃ طلاق دا بعد الطوله د سورۃ النساء نه پس نازل نو چې ورستو نازل هغه ناسخ نه د سورۃ تو طلاق والا آیت چې ولذین یا یتربصن بانفسهن اربع دال اغه آیاتنا چې یو کال عدت ده او که حاملې کې غیر دغه نه رستو نازل ده وقال ايوب عن محمد لقيت ابا عطيه مالك بن دا د حضرت ابن مسعود شاګرد و بیا می هغه سره ملاقات شو هغه د فتوا راکړه فقال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى مولانا صاحب د صلات الوسطى په حواله به تاسو کتابونو کې کتلې نل اقوال راځي دلته د امام بخاری رايه دا د احناف په شان درو د جمهور رايه دا چې د صلات الوسطى نه مراد مازدیګر مونږ هغه د وخت په حواله د اهمیت په حواله چې اکثر خلک په دې ډېر غفلت مخکې ملي تساهل کوي او حضرت عائشه صدیقه او زید ابن ثابت وایي چې د ظهر مراد حضرت انس او حضرت جابر او ابن مسعود وایي چې د دینه مراد سحر ده بعضو د دینه مراد مازیګر ماخام خشته بعضو ماخوستان خشته تقریبا 19 اقوال په دې کې راغلي او 15 اقوال خو کشف الباریم ذکر کړي وراجح قول چې کم د اغام د قدر شم د امام بخاری را ده وصلات الوسطى او صلات الوسطى نه د مازیګر مون مراد ده وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال اخبرنا هشام عن محمد عن عبيده عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حوله قال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا محمد عن عبيده عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاه الوسطى منګه غافل کړو او مصروف کو د مازدیګر د مانځنه الله د دې قبرونو او کورونه د اور نه ډکی واجوافهم شک دی راوی چې رسول الله بویت ویلی کا جواب الله د اور بدی باندې لازم کی په دنیا او په آخرت کې د قانتین ته معناګان جلالین کې بتا سو ویلی یو معنا مطیعين بل معنا ساکتین بل معنا خاشعين وزبرې د دلته مطیعين معنا او ساکتین دا تفسیر عبد الله ابن مسعود او عبد الله ابن عباس کړی دا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبير عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاه يكلم احدنا اخاه في حاجه یو سړی براغه ته په جمع ولاړ لکه څو رکعات شوي دي دوه شوي دي یو شوي السلام علیکم وعلیکم دا هر څه جایز
و آیات راغی قوموا لله قانتین ساکتین بس مانځه کې خبرې بند شوې حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت هلا شاف شاف عز وجل فإن خفتم فرجالا ورهبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم د تكونوا خوف اتل صورت څوار له صورتونه دي څلور پکې مشهور دي صلات خوف مشروعیت تا قیامت جاری ده او موږ تاسو ویلي په خلاف د امام ابو یوسف اذا كنت في فاقمت په دې دلایل کې چې دا د نبی پاک تر زمانه پورې او کيره سخت شي چې نیم مجاهدین د درولي دشمن د نیم پتا بس یو رکعت یا دوه ور ترکای بیا غي جبل د دینم سخت شي نو بیا داسې تاسو کولای شي فرجالن راجل ځان ته مونږو کې روکبانن په سورلیو باندې وکي او ګورم دلته براشي په سورلیو باندې هم کولای شي پیادل هم کولای شي پروان هم کولای شي په اشاره باندې وقال ابن جبير كرسيه وسع کرسیه السماوات نو حضرت عطوا وی او قسطلانی دی قول نقل کړي وي کرسی په حقیقت کې نشته کوم چې دا موږ تاسو ته معلومه کرسی ده دا مراد نه ده مراد د دین علم ده او دا علم د کرسی معنا مجازي ده معنا علم دی الله وسیع ده و اسمانونو ته و زمکو ته مافیات رسیدل ده بسطة زيادة وفضلا وزاده بسطة في العلم والجسم د طالوت علیہ السلام په حواله چې قوم نبی ته ویل حزقیل علیہ السلام ته چې موږ د بادشاہ مقرر ویل الله پاک تاسو ته ویل دا خو غریب او فقیر د بادشاہ باید وډیرای مالداری اربپتی کربپتی وی هغه بادشاہي کې لګا دی وخت ګوره کړ الله ورته زیادتا فل بادشاہي دی بر دوه قوت پکار دی قوت عملی علمی او قوت جسمانی او دواړه الله پاک حضرت طالوت ته ور کړی دی أفرغ عن ذلك ولا يعود يسقله آدني عربي أثقلني یاره دې کار خو ډېر ستومانه کړم او نستومانه کوي الله لرا اسمانونه او زمکه او د حفاظت والآد والأيد آد اید په معنا د قوت سره ذل اید المتین قوت والا الله تعالی طاقت والا د زمکه تحفظ او د اسمانو الله تعالی نستومانه کوي او نه په باندې فقمت ذهبت حجته فبهت الذي كفر مناظره جو شو فبهت شرمنده شو کافر دلائل ور سره ختم شو په مناظره کې خالد الله ليس بها د عزير عليه السلام او كالذي مر على قريه وهي خاويه ساقطه دیوالونه غورځېدل او چت په دې پاسو لا انیس فيها چالت انسان چې تاسو سره اونس وږي د خبره جواب هغه پکې نه و عروشها أبنيتها عروج چتونه دا پراتو بنا را ورزیدلې وي والله تعوذ سنه النعاس پرکالی دی خوب جټکه ال ننشزها نخرجها کیف ننشزها نحركها ونخرجها وګوره د اخر د من څنګه راځوندې کو خاور خوځیدا غي ناډو کی پټه ورسال إعصار ريح عاصف تهب بلا دا تیز هوای دومره تیز چې ارس د زمکه نو چتای ک عمود فيه نار بړبړکه غوندې غنی استنه غوندې جوړ شي وی دومره ګرمه هوا و چې تابل په دې کې ور د خو عذاب راغلی سمودیان وقال ابن عباس رضي الله عنهما فترکه سولدا پکانی باندې یو سړی ګرد غبارو ګوري غنم په واچي زده د براشنش او چې معمولی غونډه باران په وشي غار څه ویشي فترکه د دې هغه منفق د نفقه مثال چې هغه ریاد بار سمعت او شهرت دی پر نو دغه لګه صدقه وکړه خو له پاسه د ریا او د سمعت باران پیرا غیر څه ختمه وقال اكرمت وابن شديد او چې یو سړی مخلصي او هغه دانی وکړي فصل وکړي او للمزمکې للم کډیر باران ونشي شبنم تاسو مونږ ټول ورته شبنم وایو شبنم ور باندې وشي ام فصل راوړي اله او وابل مطر شدید غټ غټ ساز والا باران اله وهذا مثل عمل المؤمنين او قرآن شریف کی آیات د مثل الذين ينفقون اموال ابتغاء مرضات الله کا مثل نو هغه ګوره چې خدای د رضا لپاره اول غټ غټ ساز کو باران ور باندې وشي الله تعالی فصل راشین یو په وچند الله چند باندې پیداوار او کني دا شبنم چې ور باندې وشي لم يتسنى لم يتغير وګوره انظر ته هغه جوستا هغه شودو ته چې دغه تغییر تبديل نه دراغله یا کانه لم يتحول عليه السنون ته بداونه چې بده سل کال تیر شوی انظر څومره زر خرابي اما چې تازه ته عزير عليه السلام واقعي وی روح نه خرابيږي اگر که بدن دا مادي د خاکی د به خراب شي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا سئل عن صلاه الخوف
قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة. چې امام دا زمنګ مذهب چې امام مقیم او مسافر مقتدیان مقیم دي نو 2 رکعات به یو سره کوي 200 کسان سل بلته ولاړی وسته پلا دشمن او د مالک سے مذهب دا 200 واړه به ودري صحیح ده قیام به کی رکوع نه پس برشا والا سب سجده نه کوي مخه والا دا مخه ګوري تاسو ویلي بیا چې څنګه دویم رکعت ته پاتې شاتانه سب مخه ته چې مخکنه به دا مالک سے زمنګ مذهب دار 2 رکعات چې دا یو ډلې وکړي بلړ شي قاعده نه پاس د دشمن مخه دا بل 2 رکعات د امام پورا شو او د قوم 2 رکعات پاتې هغه بزان ته وکي یو ډله مسبوقین د قرات پېنست او بل چې د مدرکین د قرات پېشته ده او دویم صورت دا او کې امام او مجاهدین ټول مسافر دي یو رکعت به یو ډله سره بل به اله وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو ولم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوفه أشد من ذلك صلوا او کيره د دینم سخت وا چې تاسو سره مجاهدین په دغه طریقه باندې منځو کې صلو رجال هر یو د ځان تو کې قیامن پروانه امام شافعي صاحب وی پروانه او مونږ وی په ولاړه دیو کې رکوع سجده دینه کې اشاره دي کوي قیامن علی اقدام وركبان مستقبل القبلة امام شافعي صاحب وی چې خطر ډېرې وې تر روانو سیګو نیت د مقدمانځه بس پروانه د مونږ کوا د رکوع سجده وخت کې اشاره کوا مونږ وی چې دلته قیامن نه مراد ولاړه ده مشاهدانه ده چې تبروانه او مونږ به کې زکه د تلل راتلل دا مفسد لسولات دی ځای په ځای ودرېږي اشاره خاصم جایز ده او که څوک په سوالې ناز دا غری په سوالې کوي قال مالك قال نافع له عبد الله بن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وې دا روایت خو موقوف ده و زما یقین ده چې عبد الله ابن عمر بدا د رسول الله مبارک نه اورېدلی موقوف کل مرفوع شو باب قول الله تعالى والذين يتوفون منكم اسد متوفى عنها زوجها عدت نخرو وتی څو صورتونه دي حامله غیر حامله د حامله د پر عدت وزه د حمل اعلان د جنازه وشو چې ګلدین کاکا مړ ده او پورا په 3:30 بجې به جنازه او بدل ته په 12 بجو په کور کې زوی پیدا شو خزه عدت پورا شو اورېګا او که غیر حامله ده څلور میاشتې الله سورۃ دا ناسخ او کال چې هغه څه شو منسوخ شو او دویم صورت دا چې اوس د ابد الاجلین هغه باندې چې چا قول کړي او هغه خپل قول نه رجوع کړي د متولقیم دغه حال که متولقه حاملې عدت وزد حمل او که غیر حاملې کچې ته زوات الاقرا ده درې حیزونه که زوات الاقرا نه ده درې میاشتې وبه قال حدثنا عبد الله بن ربيع الاسود قال حدثنا حميد بن الاسود وسکته دا وای چې غمخ کوم د ترجمه ولګول ولذین توف اغه ترجمه راغلی و ترجمه الباب په منسوخ باندې لګول او دلته ترجمه الباب په ناسخ باندې ولګول قال حدثنا حبيب بن شهيد عن ابن ابي هريره قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الايه التي في البقره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى قوله غير اخراج وصيه نو دا آیت خو منسوخ شوی د تاسو ولی لیکل ده هغه وراره د دې حکم منسوخ ده تلاوت منسوخ نه ده او قانون دا چې کوم منسوخ الحكم دون التلاوت هغه بلیکي او چې کوم منسوخ الحكم والتلاوت جميعي هغه موږ په مصحف کې نه لیکو والله کزه بدل کما یو آیت لخپل زینا چې په کم ځای اقامه دانی فرمایلی منم چې منسوخ د خو تلاوت نه د حکم دل ابراهيم عليه السلام ولي الله نه دا سوال وکړ چې خدای ماته د احیاء الموتى کیفیت خو مولانا صاحب یو خبره تفسیر کې تاسو وایو دام کتاب التفسیر چې د یقین ام درې مرتبه دی او د اطمینان ام درې مرتبه دی علم اليقین عین اليقین حق اليقین د حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مرتبه د علم اليقین
مرتبه د عین الیقین نو حاصله پسترګوی کیفیت نو کتل وی ویل چې د عین الیقین مرتبه مرته حاصله شي او چې علم الیقین او عین الیقین یو ځای شي نو بیا ته حق الیقین جوړي لکه مونږ وی چې طریقت او شریعت یو ځای شو نو بیا ته حقیقت جوړي امام مالک رحمت الله علیه وی من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق چې علم نه یو ځان پیر جوړ کړی د دې خطر د چې د ایمان اخلاص ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق او چې علم وکړي د شریعت او طریقت او تصوف سره انسلاک نه او منسلک نه نو خطر د چې د کله فاسق ومن جمع بينهما فقد تحقق او چې طریقت شریعت سره یو ځای کنو د حقیقت ته صراط المستقیم لارې د سیده شو اغوا د شیطان اوس بچ دارنګ دلته مرتبه د علم الیقین وا مرتبه د عین الیقین الله نغواړي چې عین الیقین او علم الیقین یو ځای شي هغه حق الیقین مرتبه د کمال ورته دریم د اطمینان درې مرتبه دي د ټولو نه اعلی مرتبه دار چې ته پسترګو باندې یو شی وګورې نو د دې وجنه ورته لیطمئن قلبي خدای ما ته د احیاء الموتى کیفیت وخه چې ما زړه کې اطمینان راشي یعنی اطمینان خوشته نفس اطمینان خو چې د اطمینان هغه اعلی مرتبه لکه حق الیقین چې د علم الیقین او عین الیقین نه پس راځي وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن سابق عن ابي سلمة وسعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بشكر ابراهيم د دې څه مطلب شو وای کچیر د ابراهیم علی السلام العیاذ بالله په احیاء الموتى کې شک وای شک مونږ ته پکار ده مونږ دی هغه ډېر ځکه مونږ دی هغه بچیان او وصیان شک مونږ ته پکار او هغه ډېر مرتبه ولې د نمرود دی ور وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض او مونږ دا مرتبه لانه دي کراس کړي نو مونږ شک نه دا کړی په احیاء الموتى کې بیا ابراهیم علی السلام څنګه کوي نو دا د سوال بنا په شک نه و دا په شوق باندې و یو شک یو بل شوقي د شک نه راګړی که شک مونږ ته پکار دا شوق چې دا کیفیت پستر کو باندې وګوري لکه عزیر علی السلام ان یحیی هذه الله بعد ما فاماته الا قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فصرهن فقط بس ځان سره څلور مرغان مختک اشنا کا عادت کا بے سرونه کټ کا وغه او باندې پلنګره کې وټه کا قیمت جوړه کا څلور غونډاري په څلور غرونو او بیا سر لاس کې نیسه ورته راځي د سر د بده هر غونډاري نخپل ځال آیا خوشحالیږي یو د تاسو نه جدد یو باغی او د بچی واړی او د بوډای او په باغ باندې فترا شي ورڅ ته نوې شي وینه جنه خوشحالي هوا دا مثال د چا ذکر گئی د منفق ریاکار انا یادار جو سړي ډیر عملونه کړي خو عجب پکې ده هلا وبه قال حدثنا ابراهيم حدثنا هشام عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن ابي مليكه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال وسمعت اخاه ابا بكر بن ابي مليكه يحدث عن عبيد بن عمر قال عمر يوما لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما ترون هذه الايه استاو څه خیال چې د آیات د چا په حق نازل ده ویل الله تبارک فغضب عمر غصه شو ولی ورته غصه شو یعنی که تاسو د نبی پاک برای را شاګردانی حضور به تاسو د تفسیر کړي او شان نزول بیا ولې نه پويږي ابن عباس ویل چې جيب زوایما قال ابن عباس في نفس منها شيء امير المؤمنين قربان زما په زړه کې یو توجیشتا یو شان زوایم قال عمر ابن اخي قل ولا تحقر نفسك یو را روای کنه ځان ته په کم نظر مګوره ځان ته په کم نظر یعنی د سمو وای چې زه په دې ټوله کې معشومه مزه څنګه وایم او یو جواب نه ځان ته په کم نظر مګوره قال ابن عباس ضرب مثلا لعمل قال عمر اي عمل قال ابن عباس لعمل
قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز یو سړی مالدار د لګیا د جماعت مدرسه او یتیم خانه او د خیر کارونه کوي ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي بس شیطان به باندې الله مسلط کی چې مړه څومره جماعتونه باقی داسې نشه تماشه رنډي خانه میخانه دا کارونه هغه ټول اغرق اعمال شیطان په دې معاصی او باندې د ماضی ټول اعمال زغر کو توبه او برباد کړي باب قول الله تعالى لا يسألون الناس الحافا الحاف اصل مستحقین د خیر خیرات سوګ ویاغه خلق اصل مستحقین نری چې تا پوری ون خلی تر اغه در نه جدا کیږي نه چې صدر نه وانلی او بار بار د تنګي ستومان دي کی حتی جیب تلاش کې بدل نه خواسته او تصور کې لګا دا سندیان نه دي دا چنګاړیان سندیان چې وسله برقې مچولي وي خزو سړی کورو کې چرس کې چومپړیو کې ناس دی مړزان جنگ وې دا صوفه کې چې طالبان ناس وګي تګي دي هغه دا لوګه بده ځخکاری جامع نشته یو صادر زیات بدنونه اخکار یو د بل شاته ځان خو لیکن چانه سوال نه کوي الحاح او الحاف خو پرې د چې چا پورې ون خلی نفس سوالم نه کوي مستحقین غری او چې تاسو ته معنی کوي پتا پورې خلی او بار بار د نغواړي دا مستحقین د خیر خیرات نه دي يقال الحف علي والح علي وحافني بالمسألة فيحبب د دې ټول یو معنا ده چې په سوال کې مالدار دومره تنگ کی چې مړې په ډېر سوال سړی ستومانه کی راپورې ون خلی چې تر څو څو ورنه کمرانه نزیاله قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن ابي نمر ان عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاريه قال سمعنا ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمر والتمر یعنی یو سړی چې د چا دروازې ته ودرېږي او د الله په نوم څه وغواړي او هغه کور نه ورته یو کجوره دوه کجورې یو وړۍ روټۍ دوه وړۍ روټۍ دا مسکین نه ده مسکین هغه ده چې ستا د دروازې نه مایوس لړ چې یو کجوره دوه یو وړۍ دوه روټۍ مراد د مسکین نه مسکین کامل ده کنه په یو وړۍ دوه سړی غنی کیږي په یو کجوره دوه یعنی دته مسکنت کامل نه ویل کیږي چې یو کجوره دوه صحابه وبا د صوفي طالبانو په یوې کجوري وکسانو د ورځې گزاره خله کې بیواله او خوږي وبه تیرولې کامله مسکنت دانه ده انما المسكين الذي يتعفف ويقرا ان شئتم يا اعيان يتعفف چې سره د غربت او فقر سوال نزان ساتي لا يسالون الناس الحق دا د اصحاب صوفه په حق نازل لکنه چې چانه سوال نه کوي چې هغه پورې ون خلی نه دا کار نه کوي سیماهم فی وجه باب قول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا ګوره کافرانو به څه ویل انما البيع مثل الربا تشبیه مقلوبه به کوي جلالین شریف کې وایي انما البيع مثل الربا ربا به اصل او مقیس علیه وګرځول او فرع به ورته بیع وګرځول او علت مشترکه مشروعیت و مړه خریبام یو نه ودی بیع چې بیع روا ده خریبام روا ده لیکن الله وی احل الله البيع وحرم الربا ربا خو زیادت بلا عوض په احد البدلین لکه غنم در کومه تبا ما ته دولس دړی راکې زبالس ولې زما سپین دي ستاسره دي جیدها وردیها دارنګ دا پیسې د سټیټ بانک نه چې خلک کا په یو غتیر او بس د زرو غتر او په یو نیم زری ورکې د لزرو غتر او په 2000 ورکې ولی وې زمون پیسې نه ویډیو استاد زړې دي نو که یو لوټ شلیدل یو نمبر په ځای او ټانکه دې په لګېدلې لګولې اغه لوټ او چې سټیټ بانک نه وراو باسي دوړ یو قیمت د کنه ده ودانه ویواله زورواله خو صفات ول اوصاف لا يقابلها نو دای چې ګوره ولی ظالمانو تاسو بیع او ربا یې وګڼئ ربا سود حرام ده او سود خور سره الله اعلان جنگ کړی دا څوک چې بیع کوي حلاله دا تاجر صدوق الامین مع النبیین دا تاسو څه غړي وړي وایاله المس والجنون اے کلذ یتخبطه شیطان من المس سود خور بدا سره پاتې لکه سړی باندې چې پیریان راغلی وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن قياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن ام عائشه رضي الله عنها
یار د خوب او غزلار څم لکه دفتر کې ځه بیا ما باندې اثر کړی و زلار الله تعالی بیا د شراب او د تجارت یو د دې سکلو هغه حرمت خو مخ کې راغلی یو تجارت او هغه ورستو راغله شراب حرمت غزوه احد نه مخ کې شوی بیا د دې څه مطلب د چې په دې موقع د شراب او د حرمت اعلان وکړ یعنی د شرب حرمت مخ کې و د تجارت په دې موقع خلکو به ویل الکه دا سود وسم وای تاسو د منبران بازو باندې اوریدل وی دا سود نه د سودی کاروبار په دې ملک چې ډیره قرضه او جمع راو باندې چې IMF نه پیسې والی په موقع ورنه کې دی هغه سود ور پسې راشي نو کم حد ته ورسې اضعاف مضاعفات خلق دنیا سود د ترقی ضامن غني وي چې کم ملک سودی کاروبار هغه ملک به ترقی کوي لیکن خالق لا یزال هغه فرمای چې سود د ترقی نه د تباہی او د بربادی او د غلامی ضامن چې مسلمان ملک او کار سود باندې رواني نظام په سود باندې چلیږي او حتی د هر چا د رزق مدن کې سود داخلي وې د ملک په تباکیږي بربادیږي معاشي لحاظ دا د تباہی او د بربادی ضامن ده الله تباکی سود و یرب صدقه او چې صدقې څوک کوي نو صدقه د زیادت او د مالداري ضمانت ورکوي یمحقو یذهبو خدای برکت زکه سود پیسو کې برکت خو نه یې کنه قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق عن ام عائشة رضي الله عنها انها قالت لما انزلت الايه اواخر من سوره البقره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن عليهم في المسجد فحرم التجاره بالخمر هلا لا شابه قال الله تعالى فان لم تفعلوا فاضرا بحرم الله ورسوله ورته وایا کتا سودا کار نه کوي یعنی سود نه پرې سودی کاروبار نه پرې فادنو به حرب من الله ورته وای دی الله جنگ ته تیار شي دوه قسمه خلکو سره الله اعلان جنگ یو سود خور سره او بل چې دی الله د دوستانو سره دشمنی دی الله جنگ تل قال حدثني محمد بن وسام قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن ام عائشة رضي الله عنها قال لما نزلت الآية من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد وحرم التجارة في الخمر. هذا شاب. قال الله تعالى وإن كانوا ذو عسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. د دې مناسبت د ربا سره ده وسو ګره لکه یو سړی د هغه چاته د سود لپاره پیسې ورکړي نو چې چا ورکړي خو رب المال لګنه دا چا باندې چې دی هغه مدیون او حرمت راغی او د باندې جمع شوی دی د رسول مان نه علاوه ډېری پیسې او هغه تنگ دسته ده او تا ورته چې ټوله می درته معاف او کده سه کارم وکړه چې حکم ربها سود جمع ده سره د رسول مال مرته معاف کې خیر لکم زکه چې دا د دې پیسو هغه ګنده نو د رسول مال سره د ګټي ورته معاف کې د کې به تاسو لپاره ډېره فائدہ یې وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن نصر والأعمش عن ابي الضحى عن مسعود عن ام عائشة رضي الله عنها قال لما انزلت الآية من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة بالخمر وقال الله تعالى واتقوا دا سورة بقره نو تاسو ابتدا کې چې سورة بقره شروع کوله څه دی ویلو چې دا مدینه کې اول سورت نازل او ټول کې آخري آیات چې په عرفات کې بیا نازل د مینا کې واتقوا يوما ترجعون فيه وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا باب قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله کتا سو یو خبر اخکارا کوي او گزړه کې استاسو اوړي راوړي الله به حساب او کتاب کوي نو مولانا صاحب لکه خو حاجس هم راځي حدیث النفس هم راځي خواتر هم راځي باب الوسوسه کې تاسو ویل کنه دی ویل چې پینځه قسمه درې کې غیر اختیاري د حاجس خواتر حدیث النفس تاونه ویل چې بده باندې مؤاخذه نشته دا غیر اختیاري دي مؤاخذه په امور چې هغه هم او عزم ده نو ګوره صحابه ډېر خفه شو وی جړل چې دا خو زموږ کې ډېر خبره زموږ د اختیار نه بغیر وړي راوړي ورپسې شاته لا یکلف الله هغه سره دا څه شو د دې حکم منسوخ شو ولا وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا نفيل قال حدثنا مسكين عن شعبة
عن خالد الحذاء عن مروان الأسبر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت إن تبدوا ما في أنفسكم الآية. یعنی دا منسوخ شوی دا ولی کومې خبرې چې زمونږ بل کې حاجس راځي خواتر زمونږ واک او اختیار کې نه دي دا تکلیف به مال یطاق راځي میګل. باب قول الله تعالى امر الرسول ما انزل اليه من ربه وقال ابن عباس اسرا عهدا ويقال غفرانك. ګوره مولانا صاحب چې په کوم اشیاء باندې امت دی لپاره ایمان ضروری په مرتبه د فرض کې ده په هغه باندې نبی دی لپاره هم ایمان ځکه په ټول امت کې اول مؤمن اول مسلم نبی وي. آمن الرسول بما انزل الیه پر پیغمبر چې کوم دین دی اسمانه نازل د ټول نه اول په دی باندې دی هم د ایمان او بیا وبس راځي ایسرن کما حملته علی الذین ایسر عهدا مضبوط وعده او بوجونه هغه څه مراد دي تاسو څه ویلو زکات ربع د مال څلورم روپۍ منځونه 50 کېده بغیر د جمعه نه توبه کې قتل د نفس کپړه چې پلی ته په وبو نه پاکې دا هغه بری کټ کول اعضای خاطئه کټ کول دا ډېر سخت وي غنیمت باندې फायदा الله تعالی دې دا زمنګ نه اوچت غفران نطلب غفرانک من تانستا مغفرت وړول. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الاسود عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم وابن عمر ان تبدوا عن انفسكم وتخفوا قال نسخت الايه التي وې دا منسوخ شوی په آیات چې د نورست لا یکلف الله نفسا الا وسعها سره اله د صحابه او وخت کې ودرې ده کنه جړلې کدا هغه خبره چې زمونږ په زړه کې اوړي راوړي زمونږ په زړه کې استقرار او تقرر نه د نیولې زمونږ د زړه مینه ورسره پیدا نه ده اراده د کول او نه کول ورسره نه ده متعلق په ډیر اثر حساب شو بیا غومن خراب یو آیات را